اللہ عز اسمہ ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اغا جلیل القدر پیغمبرو کہ سمرہ امتحانات او ابتلاگان پدر اغلی دی نو اللہ تعالیٰ پا توفیق باندے اگر ټول امتحانات تو کہ اگر پاس شوئے کافی امتحانات ما ستاسو پا مخ کے 13 جمعوں کے بیان کری یو عظیم امتحان پہ بل رہا ہے د بی و حضرت حاجرہ او داغے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام امتحان پہ کی گی چے ابراہیم دا خپل خزه دی او خپل ماشوم بچی دی دا واخلا او لار شاو د مکی په دشت او ریګستان کې پرې او تتیزا ابراہیم علیہ السلام خپل بیبی روانه کړ د شام مکی تراوس مکه په دغه وخت د غرونو په منځ کې یو وادي او یو خړ داو د آبادی نوم او نشانم پکې نو بیت الله شریف سره په خوا کې د آب زمزم کوې چې په دغه ځای کې حضرت حاجره کینولا او زوی ولغې کې ورکه او دته روان نه خلق شتا نه آبادی شتا هیڅ شی په میلونو کې په درک کې نشته عزیزانو تاسو اندازه وکړئ چې دغه وخت چې ابراهیم علیه السلام خپل بیبي او د غېږې ماشوم په دغه دشت او بیابان او ریګستان کې پرېښو او دې روان شو چې د پړو بس تیرې بیبي ورپسې رستون आवाज وکړ چې ابراهیم چرته دي وی چې تاسو مې پرېښو یو زدر نلاړ ورته وی چې په خپل اراده کا خدای درته ویلی دي هغه ورته وی چې بیبي د خدای دغه څه حکم چې دا مور او زوی په دې بیابان کې پرېدا او تتیزا انتها دا بالکل دغه انتها بی بی حاجری ورته وی چې خدای پامان کوم خدای چې زمونږ د پرې خودو دلته حکم کړي هغه خدای بدلته زمونږ حافظ او ناصر دی ابراهیم علیه السلام تلارو شام ته او دا د بچی سره په دغه بیابان کې ناس کړه د عربو ګرمي ونه نشتا بوټه نشتا اسماعیل علیہ السلام تګه بی بی حاجره منډه را منډه وای چې خدای اوس چرته وب پیدا شي چې د ماشوم تلګ دا صفا مروه چې نن پکې اجیان سایه کوي دا یو دوه غونډای او دا دو غندو په دامنس کې بی بی حاجره او تر منډه واله کپ صفا به ختم وب په درک نخ کاری دی او کپ مروه به ختم وب بنخ کاری
او زلا دی بی بی دغه سیمنډې د صفا مروه په دې منځ کې واله او اخر نا امیده را روانه شو چې بچي بنو د تندې هلاک د خدای غیرت او غداغه د رحمت جوش ته وګور. جبرائیل علیہ السلام ته وی چې ورشه او د دې اسماعیل په د خپو کې یو سینه راوبا. جبرائیل راغی او د اسماعیل علیہ السلام د خپو مخه ته سینه راوبا. بی بی هاجره چې رااله نو د اسماعیل علیہ السلام د خپو مخه ته وبخټ کی چې وبخټ کیږي نو دې زر زر شګي راغونډې کړې چې دا خو بر او خټ کې دي اسنه چې او بیګي او خلاص شي زمون خدل ته عمر دینو غیر چاپېره ته نه داسې دیوالګي والو چې دا وب محفوظ شي چې زمون په وخت او دیو بوته وی چې زمزم عبرانی جبه کې زمزم ویلے شي ادرے گا پختو کی ادرے گا اردو کی ٹھہر جاؤ عربی کی قم اور عبرانی جبہ کی زمزم. ابو ادرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل چې الله دې رحم وکي په بی بی هاجره باندې کدی دې وبو ته زمزم نه ویلې نو دا کوه به بدل او ډېر لوی دنیا به خړوب کړي سم سیند او دریاب به جوړ او دې چې ورته زمزم وي او بو حکم منلو په ځای ودی. عزیزانو نن هغه به زمزم کوه وګورئ د عربو په ملک آب زمزم کوه دې چې زرګونه کال وشو چې د مسقال ذره عمره کمه پکې نه راځي دمرا پیپ پہ لگے دلے دے او غړمبای خیجی شپه او ورځ په دغه ځای کې وبنش. عزیزانو سره وخت تیرېد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچمیاش بس دو پس شوق شو چې خدایا دا بی بی او خزه کتب کار علماء لیکي چې ابراہیم علیہ السلام ته یو خصوصي مهربانه پیشکش وشو چې ستا چې کله د خزي او د زوی ملاقات تړکیږي نو خدای ته التجا کوانو بندوبست بدر تکي نو بوراق باور تراوسته او بوراق بده سور شو لابړو داغي ملاقات به وکړو بیا به واپس بیا شام تراغه چې دلته بشپم نه کې دوی سره خالی به وګوري او بیا بتی دے. عزیزانو چې د لس دولس کال په دې اسنا کې تیر لس دولس کال پس ابراہیم علیہ السلام مکی تراغه او اجازت ورته وشو چې کس وخت دلته تیرې نو د شپې خوب ګور
قرآن کریم کے اللہ فرمائی فلما بلغ معه السعی چې اسماعیل علیہ السلام خلو بغاړې شو او د خوند او د رنگ وخت راغی چې پلار او مور په دغه وخت کې په بچی خاص مزاق دغه وخت کې په بل امتحان راغی. اس امتحانات خود پیغمبرانو کور کله داغي خطوله زندگی امتحان او ابتلا. عزیزانو ځانونو ته وګورئ چې مونږه د الله په یو امتحان کې د پاس کېدو قابل نه یو. په یو کینی وګورئ په دې دنیا کې کدا امتحان په مونږ راغی چې مولا صاحب زوی حلال پاس بشي پکې کدا امتحان په مونږ راغی چې خزا او زوی دې په دې بیابان کې په دې دشت کې پریدا او ته زکور تا پاس بشي پکې دا ډېر ګران او جنت مونږه د پیغمبرانو نم مخ کې ورته پتاک کې ناس کی چا خدای زموږ ځکه چې مونږ منځونه کوو مونږ حج کړی سوچ کا کرا غیر دا امتحان او دا ابتلا بیا بدر تویم چې کربها دنیا با فیل کربها دنیا کې وګوره معمولی غوندې امتحان در باندې راشي سالم جوړ کړ پروندا الیکشن پتا سو امتحان دام ابتلا سالم جوړ کړ اوس لګیا ایک جاړي اے دا خدا شي اے دا خدا شي مونږ سو کچھ دا شي زسو آئین کے ترمیموں کو صدر سے زسو ماتم ہوا ہے آئین کی ترمیم حق ملک د اسمبلی پدې آئین کې به هغه اسمبلی ترمیم کوي چې کومه اسمبلی دا جوړ کړي استاد په دې څه پوهه خبر تاسو په دغه پوهیږئ چې اله دا زمونږ د کلی کوتک شاه پاس کا چې دا کلی د سرو زره اله دا دم توتو پاس کا چې دا مالا تاسو په دې پوهیږئ اوس وګورئ لږ سوچ وکړئ چې ستاسو منبران لګیا دي د وزارت اعلی خوبونه دي ګډ جوړونه کوي لګیا دي چې زباله تاسو سره مرګره کېږم چې ما به وزیر کې زباله تاسو سره وزیر کې چې ما به وزیر اوس داخله دا خو دا تاسو ته به چې عزیزانو زبردست حکم هغه اوس ګوره تماشې به درته وکړي تماشې به دې ټول صبح سرحد ته وخایم خو شرمېدلی پته شرمې دا دې به حیا قوم دوی پته شرمې ګروپ بندای شروع نه دوی سره د ملک غم نه دوی سره د آئین غم نه دوی سره د ملک د زمکه غم دوی سره غم د دې ده چې دا سموله ګول دا برا سرکو څنګه چرته چې څوک کېنول خدای په قهر
تاسو وګورئ په دا کمیټای کې څه بلا کې نو لې دغه پنا پښلا وګورئ چواره نشتا مشکی نشتا وینای نشتا کوسه ورانی دي او برا خيږي د خلکو کورونه وړي تپوس کولو والا د ملک نه د دلی راجا جوړ دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں وہی د دلی راجا مر دے جڑا والا کے سوچ نن پدے ملک جڑا والا سوچ تپوس کولو والا سوچ لاندې طبقه وګور چواریان دي نن چواریان تاسو حکم ولې نه منئ ځکه چې ته د خدای نه باغی او د خدای دشمنی نو چواریان تا حکم ځکه نه مني او تا نه ځکه نه په سره کو وګور وړه ډکی دي کټکولیان پرتی دي کټکولیان دا د کمیټې میر ته وکنا چې ته څه پاره دلته ناسې کروڑپتی او ارب پتی تاسو ضرورت چې ته د کمیټې میر جوړې